الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو ورور محمد حمزه، تاسو ته مخاطب یم د اورمل نیوز افیشل د طرف نه. نن راغلي یو باغوانانو کلي ته. باغوانانو کلي کې یو بابا اوسېږي چې تاسو ته مخاطب کوو د خپل اورمل نیوز افیشل په وساطت سره او یو څو تپوسونه ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ نبی ګل عمر مو څومره دی؟ 56 سال. 56 سال. بچي مو څومره دي؟ نه بچي مو دي. یو هلک دی او اته جینکۍ. ښه دي. دا راته وایي تاسو ته څه تکلیف و څومره وخت نه و؟ یاره ما به دا تقریبا په څلورمه میاشت په ختمېدو وولې. په دې نه مخکې دا تکلیف ما ته نه و اوس راغلی د ملا مې ټوکېږي. دې نه مخه صحیح وم. تاسو له چا باوسیر اپریشن درله چا کړی؟ دا ابراهیم ډاکټر. ابراهیم ډاکټر درله اپریشن وکړو او هغې نه بعد یو 3-4 ورځې بعد ما ته د ملا تکلیف شروع شو. زه خو مو خو به دغه بیا ښه شوی نه یم. هغه نرس وم، نصرالله لاړم. نصرالله ډاکټر دی. هغه یو ځای لاړم، اکسره مې وکړل، ملا کې د زخم دی. بیا څو ورځې پس لاړم، بیا راته ویل ایم آر آی وکړئ. ایم آر آی مې وکړه، بیا راته وویل چې راته دا ټي بي ده. بیا مې هغه نه څو ورځې علاج وکړو. هغه بس قسمت خبره هغه علاج زه هم یېرېدم چې دا خبرې ځکه چې ما یې موږ خو نانپړی یو که نه، موږ ته پته نه وه. بیا ما یې دا اکسره به بله چا ته هم ښیم، خو موږ په غلطه لاړو. شته خبره بل ډاکټر ته مو خو لاړم قسیم له ورمړو ته چې هغه اکسره وکته. ما اکسره به هم وګورې او که زه دوی راکړې به مو راکړې. چې اکسره وکته نو ما ته وایي تا د ملا کې هډوکي چې دي اصل وړاندې څه شي. نو ما ټي بي وایي نه ټي بي نشته. هغه بیا هغه دوی راکړه، یو تقریبا یو 20 ورځې به هغه استعمال کړي وم. خو هغې خوند ونه کړو. بیا مې زړه کې سوچ کولم ما یاره دا خو بیا دنده دګاه چې بله نوره ته وم شروع کړه، هغې هم خوند ونه کړو. بیا مې سوچ کولم ما یاره دا خو دا یو دوی ته باندې اثر نه کوي، ډېر وخت علاج مې وکړ. بیا ما یاره د ټي بي بیا معلومات وکړه. بیا د موږ یو ملګری خدای پاک دې عزت وکړي، امیر نامې دی هلک دی، د دې هلک عمر کې دی. هغه ته مې د وراره وویل، هغه یاره نن د سروس هسپتال کې یو هغه دی ډاکټر دی، هغه له به لاړ شو. هغه له چې لاړو هغه چا دی ښیم هغه سره هغه مو کته. بیا ما ته ویل لږ صبر وکړه، بوږه ډاکټر دی پاس هغه باندې هغې مو کته چې هغه له یوړه. بس بیا موږ ته داسې کړه چې حاجي صاحب ته ټي بي ده. بس موږ ټي بي دوا شروع کړه. بس اوس بیا د اقبال صاحبي دغه ته یو سنټر دی، هغه نه ټي بي دوی کوو درسونه. ټي بي مې یو میاشت وشوه چې دوی ته کوو، دا دویم میاشت شروع شو. تاسو د ګټې وټې څوک شته؟ ګټې بس دې لکه ته پته کوم کلیوال چې یو زوم او دا په رزق ورکوي. علاج څنګه روان؟ علاج پسې کوو؟ علاج خو بس څه د دوی خیراتي راکوي، دې ټي بي دغه پیسې رانه اخلي. مشکلات الله پاک اسانه انسان هم یو وسیله غوندې جوړ شي. الله پاک جوړ دی نو تاسو څه وسې ښه کار خیر دی. نو دې تاسو څه وایي؟ بابا تاسو ګرځېدی شئ؟ په دې ډانګورو باندې لږ ګرځم. مینهوالو د ماماجي خبرې تاسو واورېدې. 4 میاشتو نه دوی په کټ باندې پراته دي، 9 بجې دي، یو زوی دی او 3 لوڼه دي. زوی په 8م کلاس کې سبق وایي، کار مار هغه کولی نشي، وړوکی دی، په 8م کلاس کې سبق وایي. ماماجي خو هغه وایي چې ما تر اوسه پورې نه چاته لاس نیولی دی او نه به ونیسم. الحمدلله تر اوسه پورې خپل کار روزګار کولو، خپل کور یې چلولو. خو بیماري یو داسې څیز دی چې دا په انسان راشي نو دا هر څه یې وباسي. نو کور ساتل او نن سبا وخت کې
ډیر مشکل کار دی او بیا یې 9 بجې. نو ملګرو بس یو درخواست تاسو ټولو ته چې چا نه څه قسمه وسې کېږي. نبي ګل ماما نوم یې دی، په باغوانانو کلي کې اوسېږي. څنګه چې سپین پول نه راواوړې دا کلي ته لار راغلي ده، دلته اوسېږي. زه به د دی د موبایل نمبر هم ورکړم، دې نه به زه تاسو ته د موبایل نمبر هم وورم. دغه نمبر یې دی، زمونږ په وساطت نه راشئ، خپله دی سره رابطه ورسره وکئ او دی سره خپل مدد وکئ. یو بهترین صدقه هغه دا ده چې یو وږی موړ کړي یا د چا مدد وکړي. ماماجي تاسو له خپل موبایل نمبر ووایئ. موبایل خو ما سره نشته، وراره مې دا نمبر به درکړم. دی وراره دی، دی نه موږ د موبایل نمبر درکوو، تاسو به یې واورئ او زه به یې په سکرین باندې پرېږدم. تاسو دی سره خپل طرف نه څه مدد کوئ نو کوئ. تاسو نمبر څه دی؟ 0343 59 514. تاسو نوم څه دی؟ عبدالرحمن. دی عبدالرحمن نوم دی. نمبر یې تاسو واورېدو، زه به دا نمبر په سکرین باندې پرېږدم. څه قسمه مدد کوئ راشئ ډایرکټ دی سره رابطه وکئ او دی سره خپل مدد وکئ. او که څوک زمونږ په وساطت سره دی سره مدد کول غواړي نو زمونږ واتساپ نمبر ټولو سره شته، په هغې دې موږ سره رابطه وکړي. ډېره مننه. زه ستاسو هوست، ستاسو میلمه محمد حمزه، تاسو نه اجازت غواړم. په لوی الله مسپارم. الله په امان.